أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل سوالسمه سپاره ده. قرآن مجید 14 نمبر سورت ته په ترتیب قرآنی سره. وجه تسمیه دی سورت له سوره النحل نوم په کوم مناسبت سره خوده شوی دی. په دې کې د غبین د مچو ذکر او د الله د قدرت د نخونه عجیبه نخه هغه الله په دې کې ذکر کړی. دویم دې سورت ته سورت نعم ویلش چې پنون باندې زیر ذکر شي. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی نعم د نعمتونو جمع ده، د نعم د انعام جمع ده. په دې صورت کې الله په کثیر تعداد باندې د خپل نعمتونو نمونه بیان کړي دي. آتا امر الله راور سیدو حکم د الله فلا تستعجلوه تاسو تلوار مکوئ په حکم د الله کې. دلته الله د حکم نه مراد د الله د عذاب در رسیدو تذکرہ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبا مشرکان وی و اذا پیغمبر مونږ د الله د سخت عذابونو نه یری د انکار په صورت کې نو تر اوسه پورې خود الله عذابونو په مونږ را نغلو حالانکه مونږ ورته انکار نو الله تعالی د صورت په اول کې د سختي الفاظ استعمال کړي. اتا امر الله راور سیدو حکم د الله چې هغه کافرانو له سزا ورکول دي. دویم نمبر د مسلمانانو غلبه ده. هغه وشوه هر یو کافر عنادی او سرکش الله تبا کو او هغه خپل محبوب پیغمبر علی السلام الله په ټول دنیا باندې غالب وي. فلا تستعجلوا تلوار مکوئ په غفتلو د حکم د الله کې. یاتن مراد د قیامت ورځ ده. یو انسان وای قیامت به کله راځي او د قیامت د اوسه پورې را نه غي. نو قرآن وی آتا امر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا تاسو جلدی مکوئ باغی کې. دریم نمبر د الله د حکم نه مراد د مرګ ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من مات فقد وقع علیه القیامت سوک چې مړ شو نو په د باندې قیامت واقع شي. نو کوم یو انسان قیامت انتظار کوي قیامت به کله راځي نو آتا امر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا تلوار مکوئ پدې کې. پدې کې هغه انسان ته اشاره شو چې کوم انسان د خپل ژوند نه د بیزاری اظهار کوي او مال دې الله مرګ راولي او زنان اکثر په کورونو کې وای الله دې زما دا ټوک تمام کی
او ما دې الله ستاسو د میشته نه خلاص کړي په معمولی خبرو باندې مرګ راغلی نو دا ګناه دی الله منه فرمایلی دا څه شی وغواړي چې تا ته نه میلاویږي مرګ خو تا ته اسفه کې میلاویږي کله به میلاویږي ډیر زرده اس پته نه لګي ته وې زب بوډا کېګم بیا به نه جوړ کېګم او بیا به پکټ کې پریوزم جو اله به مرګ راځي نه دا غلطه ده د مرګ وخت مقرر نه دی هر وخت راتلی شي ځکه وې اتا امر الله ډیر خلک وګورم د سترګو د وړاندې په کچه ځواني کې لاړ د مور د غېګ نه ماشومان مرګ وتښتول نو اتا امر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا تلوار مکوي پدې کې سبحانه پاک دې د الله تعالی یو انسان د الله نه یریږي د الله مخالفت ته بڑی والدي الله تعالی انسان له عذاب نه ورکي د دې مطلب دا نه چې الله تعالی زما په کفر او شرک او په دې بيدینه خوشاله الله دې خبره نه پاک دی سبحانه پاک دی الله د شرک نه وتعالى اوجد عما د اغه خدایانو یشرکون چې دوی شریکې د الله سره ينزل الملائکه را نازلی الله تعالی فرشتي بالروح د جبرائیل امین سره من امره فخل حکم باندې علی من یشاء باغ چا باندې چې غواړي من عباده د خپل بندګانو نه د دې آیات نه معلومه ده شو یو انسان د الله سره تعلق جوړ کی نو په زرګونو فرشتي د دې انسان د پاره د موکلینو په شکل کې د مددګارانو په شکل کې د انسان مدد د پر راضي او شرط دا دی چې ته الله ته خپل تعلق د الله سره جوړ کړه د الله فرشتي د جبرائیل امین سره د انسان د مدد لپاره په هر وخت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم انسان چې خپل کور ته داخليږي او د آیت الکرسی وي او کور تخپور داخله کی فورا د آیت الکرسی مقرر فرشتي راشي د دې انسان نه شیطان کور ته داخله دونه بنکی و دا انسان چې کور ته لاړ شي دیو په کور کې غوسه کیږي نه دیو په کور کې شر شاتار نه کوي دته په کور کې ټینشنونه ډیپریشنونه دا بوت نه جوړيږي امر انسان په بار خوشاله چې کله کور ته لاړ شي رونو معمولی خبره هغه د انسان د اختلاف سبب جوړ شي دا ولې شیاطین مقرر دي ستا سره کور ته داخل شي دا غوي کار د خلکو په منځ کې اختلاف واقع کول زوی مور پلار ته بد کار کوي مور پلار خپل زوی ته بد کار کوي انګور خواخه ته بد کار کوي خواخه انګور ته بد کار کوي نن سبا چې زمون په دې کورونو کې څومره پر اختلافات دي نو په دې کې مونږ ته ګناه نشته په دې کې شیاطین کار کوي او دا غي غټه وجه ده چې زمون خپل حفاظت مونږ پرې خو ده کور کې داخله کې ایت الکرسی وایي بهترین طریقه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا خپل عادت جوړ کې چې کور داخله کې الله تعالی د خپل فرشتي راولي چې ستاسو کور نه بچا پیرا ذمہواری د حفاظت جوړ کې بیا بستا په کور کې شر شاتار بیا بستا په کور کې اختلافات ناراضي نو د الله فرشتي نازلي کې د انسان د مدد لپاره جبرائیل امین هر وخت ها ينزل الملائکه بالروح نازلي کې فرشتي بالروح سره د جبرائیل امین دویم نمبر د انسان په دی وجود کې صوفیای کرام ذکر کوي شپږ لطائف دي دا چې باریک مقامات دي چې هغه کې الله تعالی یو فرشته بنده کړی دا هغه قلب دی روح دی سر دی خفي دی او اخفا دی دا د هر انسان سره الله د پیدایش په ورځ باندې انسان سره دا را لېږلی دی قلب دا یو مقام دی یو باریک فرده ده د ګس سینینا دوغت لاندې
دا یو لطیف مقام دی او په دې کې الله یو فرشته بند کړی دا او دغه فرشته ته ویل کېږي قلب، بل فرشته ته روح ویل کېږي، بل فرشته ته سر ویل کېږي. او ډیر کړه ته تاسو داسې لیدلی چې کله د انسان نسا وخیږي او بیا هم د زړه یو ډاکټر په کتاب لیکل دی ویجی کوم چې ته ډاکټرانو هغه ته ویجی د سړی د ځنه ساتلې دی نه د ژوندۍ ټول سپټم ختم دي او بیا هم د زړه هغه حرکت کوي. ایسیجی ماشين د زړه فلز نه راخلي خو چې موږ ته وکړو نو زړه پوپونه وایي دا څه قصه ده. نو چې کله هغه سرجن راغی هغه د ما په کتاب کې لوستلی دي کله یو انسان په خپل قلب باندې مهنت شروع کړي نو دا قلب نه مري. موږ قلب اصل کې د غوښې د ټوټې ته وایو، دې ته قلب نه وایي، دې ته په عربی کې مزغتون ویل شي. دا خو د غوښې یو پمپ دی، دا خو انسان د وجود ته وینه سپلای کوي. قلب د الله روحاني مخلوق ته استا په دې ګس سینې کې دنه دلته باندې کړی دی. تر په د مرګ نه مخکې مهنت وکړي دې ته ویل کېږي د انسان قلب بیدارېدل. دا انسان که بیا دته بیا په مرګ باندې غم نه محسوسي دی، ابدي ژوند دی. نو الله تبارک وتعالى روح را لګل د انسان دی وجود ته د ژوندۍ لپاره په خپل حکم باندې انذرو دا چې وایروا خلق لرا انه لا اله چې نشته لایق د بندګۍ الا انا مگر زما فتقون خاص زمان ویریږي. نو د انسان په خپل قلب باندې مهنت کول دا په انسان کې تقوا پیدا کیږي او تقوا په شیشه او په ښکارا او په پټه د الله نه یریدل دې ته ویل کېږي تقوا. بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا تلوار مکوئ د الله په حکم غفتلو کې سبحانه پاک دی الله تعالی د هر قسمه عیب او نقصان نه وتعالى وجته عما د اغه بوتانو نا یشرکون چې دی یو سره شریکي. ينزل الملائکه نازلی الله فرشته بالروح د روح سره من امره بخل حکم باندې علی من یشاء پچا چې غواړي من عباده د خپل بندګانو نا ان انذروا دا چې ويري خلق لرا انه لا اله الا چې نشته لایق د بندګۍ الا انا مگر یک یو زیما فتقون خاص زمان ویریږي. سبحان الله